نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن انشاءالله العزیز د 20مې سپارې خلاصه. الله تعالی د دې سپارې په شروع کې به طور خاص د دوو شیانو ذکر وکویه. اول شی چې تلاوت د قرآن شریف کویه، دوم شی د لمانځه ډېر زیات خیال ساتئ. مخته الله تعالی په دې صورت کې د 20مه سپاره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صداقت باندې یو واجبه دلیل پیش کو. الله تعالی وفرمایل چې نبی علیه الصلاة والسلام امي وویه، پړاو نه و، څه استاد یې نه و، له چا جې سبقونه نه و ویلي، خو خبرې د وړ خبرې دي، د وړ آیاتونه پیش کوي چې هغه اهل عقل اهل علم حیران او پریشان یې دغه خبرې نشي راوړی. نو دغه د ده د نبوت یو دلیل ده که تاسې ومنئ. مخته سورت عنکبوت په اخر کې الله تعالی یوه ضابطه ذکر کړه، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. الله تعالی یو ضابطه ذکر کړه. ضابطه دا ده چې تاسې محنت کوئ، رهنمایي به الله تعالی درکوي. تاسې محنت کوشش خپل کوئ او منزل ته به الله تعالی رسوي. درې خبرې په دې کې ضروري دي چې کار به صحیح آرام کار به نه وي، د الله تعالی د رضا دپاره به وي، او دریم کار مسلسل به دا کار دی کې، نو بیا الله تعالی یوې نتیجې ته انسان رسوي. مخته سورة الروم شروع کیږي. سورة الروم ته روم ځکه یایي چې الله تعالی په دې سورت په شروع کې وفرمایل الف لام میم غلبت الروم. دا د روم له ټکي جې د دې صورت نوم کېښودل شو. دې صورت کې د روم والو د مغلوبوالي ذکر ده چې تاسې باندې پارس وال یعنی د ایران وال خلک غالبه رالو، تاسې مغلوبه سواستئ. خو بیا مخته قرآن مجید پیشنګویي کړې ده چې د روم وال خلک اگر چې پړوس وو، غالبه د ایران د فارس خلک پې رالو، خو د وړ وخت را روان ده چې د ایران وال فارس وال خلک به پړوسي مغلوبه بسی او د روم وال خلک به پې غالبه سي. بیا الله تعالی چې دا پیشنګویي وکړه، وخت دا ثابته کړه چې بالکل دغسې وشو، د ایران وال د فارس وال خلک مغلوبه سو، د روم وال پې غالبه سو. مخته الله تعالی د خپل خدایي د عظمت د لویوالي دلیل پیښ کویه. وفرمایل چې خلکو ورته وګورئ، ما تاسې کې ښځې پیدا کړي دي، تاسې سکون جن محسوسویه، ما تاسې په منځ کې محبت پیدا کړی ده، ما تاسې په منځ کې شفقت پیدا کړی ده، ما تاسې ته ژبه درکړې ده، شپه او ورځ مې درکړي دي. لهذا دا د خدای د خدایي د لویوالي دلیلونه دي چې ما ومنئ. مخته الله تعالی د مثال په ذریعه باندې موږ پوه کړو چې و خلکو تاسې دا خوښویه چې د تاسې په مال کې بل څوک در سره شریکه سي، که نه نه خوښوئ. چې نه خوښوئ نو بیا د خدای په خدایي کې څرنګه څوک ورسره شریکه کېدلی سي. لهذا له شرک ځان بچ کړئ. شرک غلط کار ده، شرک پرېږدئ. بیا مخته په دې سپاره کې الله تعالی د حق وال خلکو د غالبوالي ذکر یې وکړو چې د حق وال خلک غالبه کیږي، پورته کیږي. فاصبر ان وعد الله حق. خو شرط دا ده چې د حق وال خلک به صبر کړي، چې صبر وکړي نو وخت راځي، په هغه وخت کې به الله تعالی دوی ته بری ور په نصیب کې دوی به غالبه سي. مخته سورة اللقمان ذکر کو. سورة اللقمان ته لقمان ځکه یایي چې دا لقمان خپل زوی ته په دې کې نصیحتونه وکړو، نو ځکه د دې صورت نوم هم صورت لقمان کېښودلی شو. حضرت لقمان رحمت الله علیه دا یو ولی و، نیک انسان و، یو حاکم هوښیار سړی و، دا نبی نه و. د زوی ته نصیحتونه وکړو. اول نصیحت یې دا و چې زویه له الله تعالی سره شرک مکه، غټ شرک خو پرېږده، معمولي غوندې شرک هم مکه. دوم چې ای زویه د احکاماتو پابندي که، او دریم تکبر او لویوالی مکه، اخلاق صحیح که، د ښو کارو چاته امر ورکوه، له بدو کارو چې څوک منې کوه، تکلیفونه چې پې درسي نیک کار مه پرېږده، هغه تکلیفونه برداشت کوه، الله تعالی به تا ته غلبری درکوي. او د والدینو د مور او د پلار اطاعت او احترام که. خو یاد وساته که چیرې دا مور او پلار تا په یوه ګناه باندې د خدای خلاف درته ویایي، نو بیا د هغو خبره مه منه، ځکه چې د الله تعالی خلاف که تا ته یایي چې دا کار وکړه، نو الله تعالی مه ناراضه کوه، بیا د مور او د پلار خبره مه منه. سورة لقمان په اخر کې الله تعالی د 5 شیانو به طور خاص ذکر وکړو. اول شی ان عنده علم الساعه،
چې الله تعالی سره د قیامت علم، د قیامت به کله راځي او په کوم ټیم به راځي. دغسې باران ورېدلو علم صرف له الله تعالی سره ده چې تیز باران به وي، کم به وي، چیرې به وي، په کوم ځای به نه کیږي. درېیمه خبره چې د مور په خېټه کې څه شی ده، زنکی ده، چکی ده، څه شی ده. شروع کې صرف او صرف علم له الله تعالی سره ده. او څلورم شی سبا به سړی څه شي کې، څه کار به کې، د الله تعالی خبر ده. پنځم شی چې به طور خاص د دې صورت په اخر کې ذکر وکویه چې یو سړی به کله مري، چیرې به مري، په کوم ځای به مري، دا علم صرف او صرف الله رب العزت سره ده. نو د مؤمن عقیده پکار ده چې علم غیب صرف او صرف الله رب العزت سره ده، بل څوک علم غیب نه لري. ها الله تعالی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څومره علم ورکړی نو هغه علم الله تعالی ورکړی ده نبی علیه صلات وسلام ته. خو چې کوم علم الله تعالی نبی ته نه درښولی، په هغه علم باندې نه زه خبر یم، نه ته خبر یې، نه رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ده، ځکه چې الله تعالی نه درښولی. مخته صورت سجده ذکر ده په دې 21مه سپاره کې. صورت سجده ته سجده ځکه یایي چې د دې صورت کې سجدې ذکر. الله تعالی د دې صورت په ابتدا کې الله تعالی د قرآن د حقانیت دلیل ذکر کو چې دا د یو کتاب د سجدې کې هیڅ شک او شبه نسته. بیا الله تعالی د خپل وحدانیت یووالي دلایل ذکر وکړو. نو دا جای به جای باندې په قرآن مجید کې الله رب العزت ذکر کړی دی. بیا مخته په دې صورت کې په دې 21مې سپاره کې صورت سجده کې الله تعالی د مؤمنینو، د صالحینو، نیکانو خلکو او د مجرمینو حالات یې بیان کو چې مجرم خلک به د قیامت په ورځ باندې سرونه به یې زړولي، د ذلت په حالت کې به یې، او دوی به دا تمناوي ارزوګانې کې چې خدایه کاش، خدایه موږ دا کار نه وای کړی، دا غلط کار موږ نه وای کړی، الله ته موږ بیرته ولګه، موږ به غلط کار نه کو. خو عزیزانو بیرته راتګ نسته، نو چیرې دی بیرته راتلی شي؟ او د مسلمانانو سترګې به یخې او د الله تعالی له نعمتو چې به دوی لذت محسوسوي او د الله رب العزت میلمانه به یي، خورې به دوی خوشحاله وي. الله تعالی دې وکړي چې د موږ هم د سرکشینو له لیسټه جوړ او د مؤمنانو په لیست کې موږ هم داخله. بیا مخته د مؤمنانو یو خاص وصف الله تعالی په دې سپاره کې ذکر کو چې د مؤمن د نیک سړي خاص وصف دا ده چې هغه د شپې لمونځ کې جای پرېږدي، خوب پرېږدي، الله تعالی ته خپله ټنډه لګوي، الله تعالی راضي کوي. نو دا د مؤمن یو خاص نښانه ده. مخته صورت احزاب ذکر ده. احزاب د حزبون جمع د لشکر ته ویل کیږي. په دې صورت کې د احزاب د غزا ذکر ده او د خندق د غزا ذکر ده. کله چې ټول قبایل ورته رایوځای شو، په مدینه باندې حمله کړه، نو ډیر لشکرې ورسره رایوځای شوې، ځکه دې ته صورت احزاب ویل کیږي. په ابتدا کې الله تعالی د دوه خبرو حکم ورکړی ده. یو خبره ده چې د انسان زړه یو د دوه زړونه انسان نه لري، خو سوچونه بدلیږي. کله به زړه کې یو سوچ ورولویږي، کله بل سوچ پکې ورولویږي. او بله بیا مخته مسله بیان کړه په دې صورت کې چې چیرې څوک چاته یایي چې ته مې زوی یې یا ته مې لور یې، نو اولاد ته چې بل سړی یایي ته د ما بچی یې، نو دا سړی چې یادوئ د دغه سړي په نوم باندې مه یادوئ دا زنکی چې دا د پلاني زوی ده، بلکې د دې نسبت اصلي پلار ته کوي چې د خولې زوی زوی نه ده. اگر چې معاشره کې دا کار کیږي چې کله تاسې د هغه د پلار نوم یادوئ، نو اصلي پلار یې یادوئ. مخته دا مسله الله تعالی دا خبره ذکر کړه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځې د تاسې مندې دي، تاسې مورانې دي، دغو ته مورانې یایي. مخته د مؤمن یو خاص صفت الله تعالی ذکر کو چې مؤمن رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ځان ورکوي او تر ځان زیات محبت مؤمن له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کوي. غزوه احزاب مخته غزوه احزاب هم ډیر سخت وی، الله تعالی د مسلمانانو امداد وکویه، او د خندق غزا هم ډیره مشکله وه، الله تعالی امداد وکویه، مسلمانان کامیاب شو. نن هم که چیرې د مؤمن نظر په الله تعالی باندې یي، توکل یي، نو الله تعالی امداد ورته راځي، هغه مؤمن هغه مسلمان کامیابه کیږي. د دې سپارې په اخر کې الله تعالی وفرمایل چې تاسې دپاره د تاسې د ژوند دپاره یو ښه نمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې ده، او د امهات المؤمنین په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ازواجو مطهراتو ښځو په باره کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته اختیار ورکویه
چې که دین خوښوي له ما سره اوسئ، آخرت که خوښوي او که چیرې دنیا خوښوي صحیح ده، بیا تاسې به زه پرېږدم خپله لاره وږئ. نو دوی ورته وویل چې موږ آخرت خوښوو، موږ دین خوښوو، موږ دنیا نه خوښوو. نو په دې صورت کې الله تعالی د مؤمنانو شان هم بیان کوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځو شان هم بیان کوی. نو موږ او تاسې ته موږ خوندو مندو ته دا پکار ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه طریقه کار د ژوند څه و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وړ له یو بله سره برتاو ویه، یو بل سره اوسېدل، د ازواج مطهراتو یې څه طریقه وه، د موږ د مندو څه طریقه وه. نو موږ او تاسې ته پکار ده چې په دغه باندې ځان خبر کړو او په دې باندې عمل وکړو. الله تعالی دې وکړي چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې رئیس شو.